السلام علیکم قدرمندو کتونکو زه مظفر شاه یم. یو افسوسناک خبر تاسو سره شریکو. نن سحر په بټخیله کې د دوو فریقینو ترمنځ د لارې په تنازع باندې فایرینګ شوی دی او د دوانو فریقینو نه چې کم دی نو 15 تنان په حق رسېدلي دي، یو پکې زخمی دی. د دغې واقعې پوره تفصیلات اخلو. موږ رابطه کړې ده په بټخیله کې د سینیر صحافي عثمان یوسفزۍ سره. عثمان صاحب دا راته ووایي چې دا کوم واقع چې نن سهار مخې ته راغلي ده نو د دې تفصیلات را سره شریک کړئ. څو کسه پکې وفات دي او د تنازعه په څه وجه باندې وه، دغه پوره تفصیلات را سره شریک کړئ. مظفر شاه باشا دا نن سهار د بټخیلي په محله نوبهار کې د دوو فریقینو په منځ کې د لارې په تنازع باندې ډزې شوي دي چې په هغې کې افتخار ولد نورحسن، بلال ولد محمد رشید، منان ولد پلیسبان چې د محله نوبهار بټخیلي سره تعلق دی. دا د یو فریق نه وفات شوي دي او د دویم فریق نه عبدالکبیر خان ولد تازه خان، رشید خان ولد اکبر خان چې د محله بلیخیل بټخیلي اوسېدونکي دغه وفات شوي دي، او محمد رحیم چې د پلار نوم یې عبدالکبیر خان دی دا هم د محله بلیخیل اوسېدونکی دی او د عبدالکبیر خان زوی دی. دی زخمی شوی دی نو دا فلحال د بټخیلي په هسپتال کې دی او دغه تفصیل دی. او ملکن لیبي په بارې نفري چې کومه دی نو هغه رسېدلي ده هسپتال ته هم او جای وقوعې ته هم. نو دغه واقعه شوې ده او اوس مازدیګر به 4:30 بجې باندې د عبدالکبیر خان د جنازه به بټخیله خټکي محله کې ادا کیږي او د افتخار د جنازه به په میا سلطان بابا قبرستان کې ادا کیږي. شکریہ.